سلامونه او نیکې هیلې ټولو افغانانو ته الله مې عزتمن لره خوشحاله اوسئ او ښه وخت درته غواړم. افغانانو ورونو داسې یو ویډیو سره نن پلی کومه چې د ملي اردو او د طالبانو ترمنځ ده. په یو حجره کې سره مجلس دی، اوس دا اوسنۍ تازه نننۍ ویډیو ده. نو دا ویډیو به در باندې وګورم، بیا به انشاءالله خبرې کوو، د افغانستان په حالاتو به خبرې کوو او ویډیو سره شیر کوو. نو دا تاسې دا ویډیو واورئ، دا به کېدای شي تاسې لیدلې مي، خو د مینې محبت ویډیو ده. تاسې د ملي اردو والا خبرې واورئ، د دې طالبانو خبرې واورئ چې په یو حجره کې په یو دسترخوان سره ناست دي. نو دا تاسې واورئ. موږ د شپې اول ټانګ به ما و د سلاو لوی کلا سره د کلا وجه خو موږ د تاسو ولاړ وې روان شو ما چې لیزر کې وکړل چې درې ډول پښماشه د باندې تاسو کې خطا شي ما دا ولګي واشه د چرانو چې مې خطر صحنه کې تنبي نو په بخ پیدا نه ورانه سره ما هرمنه تخلاص شوی ازونه د ورځې په څیر دا دی اوس ما تاسو سره ناشې الحمدلله باندې سره څو د دې یا الله تعالی پاک مشاهده جمال كما ده هذا ثابت يصدر من ندي نور تفصيل بدل الدوية ما افغانان ورونو خبرې به نور ان شاء الله نور هم کوو. دا یو ملي اردو والا دي او خپل طالبان دي خپلو کې سره. اول خو چې دلته دا څوک لیکي چې طالبان زنده باد، دا ګلخانان وایي، نو ان شاء الله طالبان زنده باد. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله چې اوس به د پاکستان قانون، کفري قانون به ان شاء الله بدلیږي. ان شاء الله اسلامي امارات دا به ان شاء الله موږ په پاکستان کې راولو. او نن شکر الحمدلله په لاهور کې دا رجت سنگ بوتي په بل مخ چپکو او ان شاء الله دا یو نشانی ده چې ان شاء الله موږ ډیر زر در روان یو. موږ د افغانستان اوزګار شو د خیره، نو ان شاء الله موږ ټول ښکته پاکستان طرف ته روانو. په پاکستان کې به شرعي نظام راولو، شرابخانې به ختمو، ایله منډۍ به ختمو، هغه لوڅې جنکۍ چې په سړکونو په پنډۍ راوځي هغه ټولې به ختمو ان شاء الله. او دا د خپلواکۍ بیرغ چې دا 83 کاله پاکستان غلام دی دا به ازادو او ورته به اسلامي شرعي نظام راولو. ځکه هلته بالکل سور کوپر قانون دی د پاکستان قانون یا اساسي کوپر دی. نو ان شاء الله تاسې زنده باد زنده باد لیکئ، زنده باد به ان شاء الله بیا بنګه په اسلام آباد کې به ان شاء الله د ناصر مر شاه فیصل جماعت مخې ته او دغه شان د لونګۍ به مې والي او لایف به کوم. او زه به وایم چې شکر الحمدلله د افغانستان ټول لر و بر افغانانو، پښتنو، مسلمانانو په پاکستان کې شرعي نظام راوست او کفري نظام لاړو ختم شو. نو افغانانو ورونو دا ویډیو مې درته وښوده چې د یو سرباز د خپلو ملي اردو سره څومره ناست یې په حجره کې ګپ شپې لګوي. دا هغه ملي اردو والا و چې تاسې کتل چې جمعه مخکې یا 2 جمعه مخکې یا میاشت مخکې ملي اردو والا طالب ایستو، طالب ملي اردو والا شي خپلو کې سره دشمنانو نن سره ناست دي. ګوره افغانانو ورونو زه ستاسې د احساساتو نه خبر یم، زه ستاسې د جذبې نه قربان شم. هر شي ته زما ستاسې ځکه زما ډېر وخت په دې میډیا کې وشو، زه دا شي نه تعقیبوم چې تاسې په څه شي خفه کېږي. زور دله درکوي، وطن هم دی، په وطن خامخا مور هم ده. خو افغانانو ورونو موږ به تاسې به انتظار کوو، تر هغې پورې به انتظار کوو ان شاء الله چې دغلته مشترکه حکومت را روان دی. او د ذبیح الله مجاهد خبرې ما خپله واورېدې، زه ټي وي ته ناست وم. او ان شاء الله زمونږ کوم ملي اردو چې دا به بېرته راځي، د نظام سره به یوځای کېږي. زمونږ کمانډو به بېرته راځي، زمونږ پولیس به بېرته راځي، زمونږ ترافیک به بېرته راځي، زمونږ مامورین به بېرته راځي. افغانان ورونو تاسې بالکل سوچ دا مه کوئ. موږ او تاسې ګوره د یو غټې حادثې نه خدای پاک بچ کړو، د یو غټ پلان نه خدای پاک موږ او تاسې بچ کړو چې د اسلام دشمنانو او د افغانستان دشمنانو چې هغه پلان د پاکستان او د امریکې په مشترکه و چې موږ او تاسې بیا زموږ او تاسې رئیس جمهور مړ کړي، زموږ او تاسې کابل وران کړي، زموږ او تاسې خویندې میندې بیا هغه شان دي کړي. الحمدلله هغه دغه فعل شو، هغه ختم شو، هغه د هغې پروګرام ونه شو. سلامونه ته وعلیکم سلام. اوس چې د افغانان ورونو د یووالي دپاره به کار کوو، د اتحاد دپاره به کار کوو. دغه 2-3 ورځې موږ کتلې چې بې نظمۍ وشي. 2-3 ورځې هر یو افغان چې د خپلې مور
نه پیدا وي هغه جړېدلی دی هغه کړېدلی دی ځکه چې موږ تاسو یو نظام لرودو یو سیستم هم لرودو یو هوایي میدان هم لرودو خو وارخطایي مه کوئ زه په رابطه کې یم انشاءالله په کابل کې چې هر ځای کې وي د خلکو سره په رابطه کې ډېر زر به انشاءالله د افغانستان هوایي میدان به هم جوړ شي ډېر زر به انشاءالله زموږ ستاسې نظام به هم بېرته په لاس راشي ګورئ افغانان ورونو دا 3 ورځې یا 4 ورځې په افغانستان کې جنگ نشته دی طالب راغلی کابل کې ناست دی دې 3-4 ورځې کې زموږ څومره افغانان د مرګ نه بچ شو څومره افغانان به وژل کېدي روزانه به وروره دماکې وي روزانه به وروره پلانې پوسته تسلیم بستانۍ ولسوالي ونیول شوه هلته بم خلاص شو هلته طالب مړ شو هلته بمباري وشوه یعنې دې ټول د جنګ نه موږ او تاسې الحمدلله اوس خلاص شو چې جنګ نه خلاص شو وروره دا زموږ نظام دی دا زموږ افغانستان دی موږ به دلته هره ستاسې چې کومه صحیح په ذهن یې وکوي هغه تاسې بالکل په طالب هم کولی شي په هر چا کولی شي دا ستاسې قانوني اسلامي هر حساب حق دی مګر موږ او تاسې به داسې نه کوو چې سیا مهربانه چې اوس وروره طالب راغلی شي به بالکل نه وروره دا اوس به موږ او تاسې یو داسې افغانستان جوړو چې انشاءالله هم به اسلامي هم دنیا ته دغی دنیا ته به انشاءالله د قبول وړ وي موږ تاسې ټول مسلمانان نظام همیشه دا یو خبره ما په لیپونو کې کړې چې مرګړي بل طرف ته زما دا خبره بونډې دي چې موږ شکر الحمدلله مسلمانان یو موږ 9.9% په افغانستان کې مسلمانان د ټول نه زیات منځونه کېږي الحمدلله ورشه اوس خو د طالبانو خپله کابل وکتو مخکې به د دې څه فیلینګ و یا بیا څه سوچ و چېرې د افغانستان کابل داسې یعنې ته یقین وکړه چې طالب به خپله اوس دا سوچ وکړي چې یاره ما خو دا خلکو باندې د غلامۍ الزامونه لګول دلته خو مې د وروره د عیاشۍ الزامونه دلته خو نه عیاشي شته دی دلته خو نه وروره سیا مهربانه دا حل بې حیا دي ښه مسلمانان خلک دي خپل لمونځ اودس کوي نو هغې ته هم دا سوچ ورغلی او دا د هغه د 6 نوي او 9 نوي طالبان نه دي ورونو دا هغه نه دي او نه څوک هغې ته پرېږدي او نه دا په هغه طریقه باندې حکومت کولی شي نو خبره دا ده چې حکومت د خلکو نه جوړېږي اوس ګوره دغه طالب دی ملي اردو ته هم ضرورت لري دی مامورینو ته هم ضرورت لري ډاکټر ته هم ضرورت لري معلم ته هم ضرورت لري پروفیسر ته هم ضرورت لري هر یو سړي ته ضرورت لري داسې خو نه ده چې طالب خو څوک دی وروره خو طالب به یا 10,000 یا 20,000 یا 50,000 دومره به وي په دې کې چې تعلیم یافته چې نه خوا کې څومره به پاتې شي نو هغه مجبور دی چې د دې افغانانو مشترکه حکومت جوړ کړي او د دې نه بغیر کېږي نه ګوره افغانان ورونو همیشه دا کارونه شوي دي چې دلته یو ډله خلک راغلي نورې پرېښي نه دا ځل به یو مشترکه حکومت به جوړیږي مشترکه نظام به جوړیږي موږ او تاسې به انشاءالله د خپل وطن دپاره مبارزه کوو د حق مبارزه به کوو انشاءالله ملي بیرغ باندې تاسې دغسې بالکل په دې باندې به خبرې کېږي زموږ ملي بیرغ چې دی بیم ویو امقه درې رنګه بیرغ زموږ ملي بیرغ دی امقه زموږ په دنیا کې هغې زموږ پیژنګلي ده نو په دې باندې به انشاءالله موږ طالبانو سره به بالکل تاسې چې یو ځل وضع صحیح شوه او دا صحیح شوه خبرې پرې روانې دي ډېر زر به انشاءالله الحمدلله په افغانستان په حکومت به اعلان شي ډېر زر به انشاءالله یو نتیجې ته ورسو راځئ دا وخت ورونو چې یو بل ته لاس ورکو راځئ دا وخت ورونو چې د نفرتونو خبرې نور پرېږدو راځئ دغه 15 کاله په دې وانې ووجل چې ته کمونست یې ته خلقي ته پرچمي ته مجاهد یې ته طالب یې ته پاکستاني ته بیستاني ګوره په دې شیانو باندې موږ او تاسې دا وطن خپل تباه او برباد کو نور به د دې شیانو نه بالکل لاسلو یو افغان کېږو یو مسلمانان یو د وطن د ملت دپاره به خپل کار کوو راځئ چې د دې نفرتونو د دې ګډ وډو نه تېر شو افغانان ورونو که موږ هر څومره اوس ویو چېرې پلانې د پنجابۍ دی پلانې د امریکې غلامان دي قسم د خورمه چې په دې باندې زموږ او تاسې هېڅ نتیجې ته نه رسو نتیجې ته به دې رسو چې موږ او تاسې د افغانستان د ملي ګټو ته کار وکړو قوم بازي پرېږدو موږ او تاسې السلامونه ته وعلیکم سلام نو دې لپاره به انشاءالله ما سره اوسئ دې سره به انشاءالله خپل اواز به اوچتوئ هر رقم نیوکه چې هر رقم زه ګوره هغه سړی یم چې ما باندې به دا نیوکې وي چې یاره ته طالبانو ته نیغه خبره نشي کولی یعنې ته دا خبره داسې تیزې خبرې ورته نشي کولی خلکو به ما ته ویل چې یېرې دي اوس زه دا مخامخ ناست یم زه به طالب ته نیغه خبره اوس کوم ځکه هغې وخت کې طالب چې و د کمرې شاته مخونه مې نه ښوده طالب به په یا به یو ځای کې بیا به بل ځای کې ما به ډېرې تیزې خبرې نه کوم تاسې به وګورئ چې طالب هر یو غلط قدم هر یو غلط اقدام چې په افغانستان کې کوي انشاءالله چې زه به دلته راځم څنګه چې جنرال موبین ناسو
هلته په پاکستان کې لایفونه بیا کول دغه شان دي. زه په لندن کې ناست یم، هم د دې مبین چې دا غلط دغه کوي، غلط اقدام کوي، زه به د دې په خلاف باندې خبرې کوم. همدغه هر څوک چې په دې نظام کې غلط دغه کوي، موږ او تاسې په توجه زموږ او تاسې دا ولې دا خبرې کوو؟ د دې په خاطر چې توجه ورته راوړو. دا د اصلاح کار دی. ورونو موږ چاته کنځلې نه کوو، بد رن نه ویو، بې احترامي نه کوو، سالمې نیوکې په حق نیوکې به په هر چا باندې کوو، چا نه یېرېږو. هر ځای معلوم دی، ولسوالي معلومه ده، کور معلوم دی، ولایت معلوم دی، هېڅ چا نه یېرېږو، ولاکې د چا په قصه کې وو. او انشاءالله چې حکومت جوړ شي، انشاءالله چې موږ به انشاءالله د خپل کابل جان ته ځو. همدغه طالب جان به همدغه ملي اردو والا به تاسې به انشاءالله وګورئ په دې فیسبوک کې چې په یو لاس کې به مې یو په بل لاس کې به مې بل عکسونه به وباسم، زه به تاسو ته په دې فیسبوکونو کې شیر کړم. نو انشاءالله افغانانو ورونو ستاسې دا څو ورځې چې تاسې کم جړا کړې ده، کم فریاد تاسې کړی، کم تاسې خپاستئ، په لا اله باور وکړه چې سړي خپل زوی یا خپل د فامیل څوک مړ شي، والله کې دومره خفه کېږي څومره چې تاسې دا څو ورځې خپاستئ. ځکه چې ستاسې میسجونه ما سره شته، ستاسې جړاګانې دلته په ویډیوګانې پرتې دي د څه په وجه باندې؟ ځکه چې تاسې د خپل وطن سره نیونۍ مینه لرئ. کاشکې چې دا ستاسې غونډه کې مینه دغه زمونږ د افغانستان د سیاسي مشرانو سره وي، که 10% هم دې سره داسې مینه وي، کومه مینه چې تاسې له وطن سره لرئ، قسم په خدای چې دا وطن به جوړو، قسم په خدای چې موږ او تاسې به داسې ودانو. خو خبره ده ځکه چې موږ او تاسې دلته په خارج کې ژوند کوو، زندګي تېرو، دلته دا قانون ګورو، دا هر شی ګورو، نو موږ او تاسې دا زړه غواړي چې یاره وطن هم همدغه شان جوړي. نور هم والله کې هېڅ مقصد یې افغانان ورونو، تاسې هر یو سړی دلته کار کوي یا روزګار کوي یا خپل یو 2 روپۍ ګټي. او زه یو خبره دا طالبانو ته کوم، دا طالبانو ته نه کوم، اوس طالب معلم نشته، ټول یو افغانان یو. دا نومونه به نور لرې کړو چې دا طالب دی، دا مجاهد دی، دا پلانې دی. د افغانستان را روان حکومت ته به موږ دا خبره کوو چې په افغانستان د حکومت دی دا اوري چې کوم په خارج کې په لکاو نه دي، په میلیونهاو افغانان دي، او دا د افغانستان یو غټه سرمایه ده، لږه نه غټه سرمایه. نو تاسې لطفا مهرباني وکئ، دې خلکو ته توجه وکئ. دا خلک د وطن سره مینه لري، دا خلک د دې وطن په آبادۍ کې یو غټ رول لري، ځکه چې دلته هر یو سړی هلته ځان ته یو کور جوړوي، یو کاروبار، یو ورور ته پیسې لګي، یو کاروبار، یو شی نه روانوي. نو دې خلک تاسې داسې مه کوئ لکه موږ دا نه ویو چې دا تېر شوي حکومت کې هر شی خراب و، خو افغانان ورونو ډېرې غلطیانې وکړي، ډېرې غلطیانې وکړي، او غلطیانې د هماغې سبب شي چې دغه خپل د نظام خلک چې د اشرف غني صاحب په حکومت کې وو، دا خپله د دې نظام دشمنانو، ځکه خپله نه اصلاح کېده. موږ به ورته په دې لایفونو کې ویل چې زورواکانو، ټوپک سالارانو، جنګ سالارانو، د خدای په لحاظ باندې یو ځل درته خدای پاک موقع درکړه په 2009 کې، ګورئ تاسې هغه شان دي عملونه وکړه، بیا رالی په 2001 کې، بیا ګوره دله موقع درله، بیا هم ورور همغه خپل فرعونت شروع کړو، خپل بې انصافیان هم شروع کړي. زه داسې نه یم چې د اشرف غني صاحب ټول شیونه 100% کې صحیح وو، نه. خو ورونو اشرف غني صاحب اپریشه چې اشرف غني صاحب د دې سره پاتې شوی، ځکه دې خو به یو شی نه منلو، دې خو به ورور چې یو غټ ډاکو، یو غټ غل به دې ونیو، هلته به چې بندي کړو وروره د اشرف غني صاحب وروره په دا کابل سړکونه بیا ټول بند کړه، وروره هغه جنګ سالار او هغه ټوپک سالاران، هغه زورواکي پسې د ولس به ورپسې راودی چې دا خلاص کا. که یو والي بیا مقرر کړو وروره چا به نه منلو، موږ ته بل د کار راتلو چې ولې یو رئیس جمهور یو امر وکړي ولې نه عملي کېږي، ولې یو رئیس جمهور د قماندان د امنیې بدل کړي ولې نه عملي کېږي، ولې په دې دفترو کې دا ناروا سلوک روان دی، ولې په دې اداري فساد دومره ډېر دی. اداري فساد خو افغانان ورونو پرون تاسې د امریکې د رئیس جمهور جو بایډن خبره واورئ چې هغه وایي چې په افغانستان کې انتهایی ډېر اداري فساد و، یعنې چې په ټوله دنیا کې ډېر نه زیات اداري فساد دغه خلکو کوو. نن ګورئ د هغې نه محلونه پاتې شو، د هغې نه بنګلې پاتې شو، د هغې نه څومره وشرمېده څوک، داسې منډې واخیستې مهربانه، غټې خبرې بیا کولې، نو هغه نن چوشولو لاړه مهربانه ولس یې دلته بدبخته پرېښودو. نو خبره دا ده چې خدای ته وګورئ، ولسه سمو خلکو پسې لاړ شئ. هر څوک چې صحیح حکومت کوي، هر څوک چې تاسې ته صحیح نظام راولي، هر څوک چې ستاسې غم کوي، ستاسې په غم کې دغه نو په هغې باندې دغه وکړئ. نو انشاءالله موږ په دې دغه کوو. بل زه د تاسو ته یو عکس ښیم چې تاسو ته معلومات وشي. دا عکس دی، دا وګورئ. دا هغه خلک دي چې موږ او تاسو ته به ویلي. زه په ډېره بخښنه دا خبره کوم چې دا زما ویډیو څو غلط کټه نه کړي. زه ټول نه ټول تاجک یم،
نه ټول ازبک ښیم نه ټوک ترکمن ښیم نه ټول هزاره ښیم زه په قوم پرست سړي باندې نالت ویم قوم پرست سړی بالکل د اسلام نه وتی سړی دی خو زه یو خبره کوم چې په دې فیسبوکونو کې په دې سوشل میډیا کې موږ پښتنو ته ډېر بد رد ویل شوي ما ته ویل شوي چې ته یو قوم ما ورته زه په څه شي قوم پرست یم ما ته ویل ته لر او بر چغه وی چې لر او بر یو افغان خو لر او بر خو یو افغان دی که نه یو قوم دی یو خلک دي نور ما څه شی ویلی دي په دې خو د قوم پرست کېږي نه او بل ما ته به ویلې چې ته قومي چی هستی قومي دا خودکش چې ورته وایي قومي خودکش د پارسي کې ورته چې وایي زما نوم هېر شو ته هغه یعنی ته هغه قومي انتحاري هستي موږ ته به ویل موږ ګوره ټول قوم ته توهین کول دا څومره د شرم خبره ده چې ته یو ټول قوم ته وایې چې پښتون قومي انتحاري است دا یعنی دا اسلام مني چې ټول پښتون قوم د انتحاري دي زه خو پښتون یم زه ولې د طالبانو خلاف یم زه خو پښتون یم زه ولې د اشرف غني صاحب خلاف یم زه خو پښتون یم زه ولې د پښتنو لیډرانو خلاف یم نو زه قوم پرست شوم او بیا چې موږ باندې د پنجابۍ الزامونه چا لګول او موږ ته ویل چې پنجابیان هستئ پښتانه پنجابي طالبان هم پنجابیان دي او تاسې هم پاکستانیان هستئ نو دا نن چېرته لاړه هغه چې تاسې ورپسې او تاسې په موږ باندې الزامونه لګول هماغه چې د پاکستان سره ډېره دښمني اعلانول او موږ ته به پیغورونه راکول هغه لاړه ورو شاه محمود قریشي سره غاړه ورکړه ورو هلته ورته ډوډۍ وشوي نو اوس موږ پنجابیان وکړو دا اوس پنجابیان دي د خدای په لحاظ باندې دغه څو کسان په دا فیسبوکونو باندې ناستي بغیر د نفرت نه دا کار نشته پښتون دی او تاجک دی او پلانې دی او بستانې دی د کوچي خطاب موږ ته کوچي خو څه دغه نه دی ثبت خطاب نه دی خو موږ ټولو پښتنو ته هم توهین وکړو نو خبره دا ده چې توهین د څوک یو قوم ته نه کوي ښه او بد په هر ځای کې وي په دې طالبانو کې تاجک هم وو په دې کې ازبک هم وو په دې کې پښتانه هم وو دا ټول د دې افغانستان وو خو مطلب دا غلطه خبره چې تاسې ټول په موږ باندې دا کول لا تپل ټول به موږ ته هم بد ردې ویلې نن هغه دی معلوم شو چې ستاسې هغه لیډران چې تاسې ورپسې تلې او تاسې پرې ناست کولو هماغه پاکستان ته لاړه چې پاکستان ته یې غټ دښمن ویلې او د هماغه موږ ته هم د پنجابي خطاب کوو نو افغانان ورونو تاسې بالکل مطمئنه شئ چې په هر دغه به موږ خبرې کوو په هر شي به موږ انشاءالله ویډیوګانې کوو هره خبره به کوو تاسو ته ما دا اطمینان درکو دا تاسو ته تسلي درکوم چې انشاءالله ښه ورځې را روانې دي انشاءالله زموږ به هر شی بېرته فعال شي مشکلات ډېر غټو مشکلاتو نه موږ او تاسې خدای بچ کړو موږ او تاسې کومه خطره چې وه هغه دا وه چې یاره داخلي جنګ وننخلي او دلته خدای نخواسته بیا کابل وران شي بیا ننګرهار وران شي بیا قندهار وران شي هغه ونه شو او هغه مرګ نه موږ خدای پاک بچ کړو موږ ته معلومات دی چې دا څو ورځې ډېرو غلو زموږ ملي بعضې شیونه ټانګونه او دا شیونه زموږ چور کړه او ویوړه کور ته دې سره به انشاءالله حساب کېږي او زه یو خبره کوم چې زه ټول پاکستان ته نه ویم زه هغه خلکو ته ویم چې چا زما ملي اردو پورې خندلي چا زما افغانانو پورې خندلي هغه ته به زه خامخا دغه کوم او دا دې کټ کې افغانان ورونو زه موږ هغه خلک یو چې په پېښور مینه بازار کې بم خلاص شو ما دلته په درې ناستم او زما د سترګو نه اوښکې بهېدي دومره مې پړه سوځېدو خو زه یو خبره کوم چې زما ملي اردو والا په کور ناستي خپلو طالبانو ورونو سره یو ځای شوي ستاسې هغه پوج چې تاسې پې ډېر نازېږئ هغه 93,000 بنګالیانو او انډیانو ته تسلیم شو خپل که دومره شرم درکي هغه شرم دا کوي زما ملي اردو والا چېرته 10 لکه مسلمانان نه دي شهیدان کړي وجلې نه دي ستاسې همدغه پوج 10 لکه بنګالیان شهیدان کړي زما ملي اردو والا چېرته پردیو ښځو سره جنسي تیری نه دی کړی همدغه ستا پوج په بنګلادیش کې 10 لکه ښځو سره دغه کړی جنسي تیری کړی پوه شولې په دې خبره باندې تاسې په زرهاو په لکاو بلوچیان شهیدان کړي تاسې هغه د بلوچانو ښځو سره ناروا عملونه کړي هغه ټولې ویډیوګانې پرتي ستاسې پوج هغه دی چې هغه تلی په فلسطین باندې بمباري کړي فلسطینیان شهیدان کړي دغه په سوات کې څه وکړه دا په ملکند کې څه وکړه دا په باجوړ کې څه وکړه دا په وزیرستان کې څه وکړه شرم وکړئ بېغیرتو چې تاسې راځئ زموږ د هغه خلکو ته هغه ګلخانانو ته څوک چې دا پیغورونه موږ ته راکوي که دومره د نران بچیان هست شئ ورشئ د لال مسجد علما مو ګټئ ورشئ د باجوړ مدرسه مو ګټئ چې د پروین مشرف بمبار کړه ورشه د ای پی اف سکول
ټول چې په سلهاو ماشومان شهیدان کړه د هغې غم هم وکئ. تاسې راځئ صاحب مهربانه د افغانستان پورې خاندئ. شرم در کې نشته ستاسې نه بې غیرته خلک په دې دنیا کې نشته چې یو سړی د غم په ټغر ناست دی، یو سړی خپل وطن جاړي، یو سړی د خپل خویندې میندې جاړي، ماشومان جاړي. تاسې راځئ دلته موږ ته پیغورونه راکوئ. ستاسې بې غیرتو نه هندوان سیکان ښه دي، ستاسې نه بنګالیان ښه دي، ستاسې نه امریکانیان ښه دي، ستاسې نه انګریزان ښه دي. ستاسې بې غیرتو نه کم از کم په دې خپل ګریوان کې سوچ وکړئ چې ستاسې پوځ څو توره کړې ده. زموږ پوځ که هر څومره خپل افغانستان کې پاتې شو او خپل دلته د خپل ورونو د خپلو طالبانو سره موږ ټول یو ځای موږ هېڅ مشکل نه لرو. کم از کم بل ملک ته نه دی تسلیم شوی لکه ستاسې غونده کې 93 زره پوځ چې پرتوګ او کمیسي تلته په بنګال کې ویستو او تسلیم شو. تاسې راځئ زموږ په دغه باندې بې شرم و بې حیا و تاسې نه بې غیرته خلک په دنیا کې ما ونه لیده. ستاسې په ټیک ټاکونو کې دا ویډیوګانې مو کتې، په فیسبوکونو کې. زه هغه خلکو ته ویم او یاد ساته یاد وایي کله د ابا وار او کله د ادي وار او کله د ابا وار. قسم دی چې د رواني وار راغی، وار در باندې راغی، دا در باندې راځي، دا د الله نظام دی چې وار در باندې راغی. موږ به د دې وضاحت ورکو چې هغه پښتانه هغه پاکستانیان چې موږ سره یې خوږیا کړې هغې ته نیم سلامي. خو قسم په خدای چې زه به په دې فیسبوک اعلان کوم، په دې فیسبوک دا زما خبره یاد ساتئ. زه به دې فیسبوک باندې اعلان کوم که زه چېرته ژوندی یم او بده ورځ در باندې ټول افغانانو ته وایم چې ډول راولئ او ښه تړونه واچوئ، د دې په غم باندې خوشحاله شئ. ځکه چې تاسې زموږ په غم خوشحالېږئ، تاسې زموږ په درد خوشحالېږئ، تاسې زموږ په بدبختۍ خوشحالېږئ. تون نالت په دغه شانې ګلخانانو وي، تون نالت ستاسې په مور پلار چې تاسې داسې بې غیرته راوړي یاستئ چې د یو مسلمان تاسې راځئ د فلسطین او د کشمیر خبرې کوئ. دلته خپل وروڼه دلته زموږ په تبعي باندې تاسې خوشحالېږئ، زموږ په هغه په جاز باندې چې هغه زموږ پرون خلک دوشي په هغې باندې تاسې ویډیوګانې د ویو دپاره جوړوئ. تاسې نه بې شرمه بې حیا خلک نشته دی. انشاءالله د دې یو حساب به موږ تاسو سره کوو او انشاءالله وخت را روان دی. دا یاد ساتئ چې وخت را روان دی. تاسې خو دې ته خوشحاله استئ. موږ همیشه په ښکته وطن کې چې کم ظلم شوی دی چې هر چا کړی په هغې باندې موږ اوښکې توی کړي، په موږ خفه شوي. خو نن ستاسې د اصلیت معلومات وشو چې تاسې انتهایي بې غیرته خلک استئ. تاسې په خپلو خویندو میندو غیرت ونه کړو په سوات، تاسې په خپلو ملکانو غیرت ونه کړو، تاسې په خپل وزیرستان غیرت ونه کړو، تاسې په خپل ملکان غیرت ونه کړو، تاسې په خپل دیر غیرت ونه کړو، تاسې په لال مسجد غیرت ونه کړو، تاسې په د باجوړ په مدرسه غیرت ونه کړو، تاسې د پی سکول باندې غیرت ونه کړو. نو تاسې به په موږ څه غیرت وکړئ. خو خبره دا ده چې یاد یې ساتئ دا هر یو شی موږ اکون کوو، هر یو شی لیکو. او چې کله در باندې راله ګلخانه که په سعودي کې وي، که په ملیزیا کې وي، که په دوبۍ کې وي، که په هر ځای کې دا چوکیداري کوله په کراچۍ کې او په لاهور کې وي، انشاءالله د یو خندا به انشاءالله په لس چنده دنه موږ به بدللو او الله کې د پرېږدو. نو افغانانو ورونو همدغومره خبرې زما وي. تاسې بالکل مطمئنه شئ انشاءالله دلته به یو سترانګ مضبوط افغان شموله حکومت راځي. انشاءالله په هر چوکاټ باندې به برابري. انشاءالله دلته به همدغه زموږ ملي اردو، همدغه زموږ ملي عسکر، همدغه زموږ نظامیان، همدغه مامورین به بیا راځي. همدغه ماشومان به انشاءالله سکول ته رواني. زه درته داسې هوایي خبره نه کوم، دا درته زه انشاءالله په ګرنټۍ سره دا خبره کوم چې څومره زه خبر یم. بالکل به غم نه کوئ، نفرتونه به نه جوړوئ. دغه اوس چې هر څه دي دا زموږ حکومت دی، د دې په شا به ودرېږو چې هر نظام دلته راځي چې صحیح کار کوي د هغې په شا به ودرېږو. که غلط کار کوي بالکل خلاف شي. زه درته نه وایم چې مخ خلاف کېږئ، خو یو شی اصل لري، یو شی اصل نه لري. ورونو کله ته موږ هر څومره کنځلې وکړو چې یاره دا دی او هغه دی، دا به بې ځایه وي. راځئ د مینې محبت پیغام یو بل ته ورکړو. راځئ چې هغه ملي اردو والا، هغه کمانډو چې پرون یو بل سره وجل طالب او هغه نن په یو ټغر په یو دسترخوان ناست دي. نو موږ ولې نفرتونه جوړ کړو؟ موږ ولې داسې دغه جوړ کړو؟ وطن هم دی، وطن نه څوک وړی نه شي او نه څوک په شا کولی شي. دا نه وروره انګریزانو راوړی په شا، نه وروره روسانو دا کار وکړو، نه دغه امریکانیانو وکړو. دا همدغه افغانانو ته پاتې، همدغه تاریخي افغانانو ته، همدغه د احمدشاه بابا وطن به همدغه د افغانانو ته پاتې. نور په الله سپارمه. ښه وخت ولرئ، ښه شېبې. زه به انشاءالله لایف راځم او روزانه به راځم او انشاءالله کم کار چې جنرال موبین صاحب کوو دا کار به زه کوم. انشاءالله ټول به را سره په طالبان هم په دې دغه کې ایسالي په لایفونو کې حکومت خلک د مشترکه ټول څومره چې دي نور افغانان به انشاءالله داسې لایفونه به جوړو. موږ سره به خبرې کوي، کم مشکلات چې وي په هغه مشکلات به موږ ټول خبرې کوو چې یاره دا مشکل دی باید د اصلاح شي. نور وروره دلته د نفرتونو د بد ردو نه ځان وساتئ. زنده باد افغانستان، زنده باد د افغانان، زنده باد د افغانستان درې رنګه بیرغ، زنده باد ټول افغانان. الله تعالی په اتفاق اتحاد لره الله تعالی دې په افغانستان کې یو داسې مضبوط حکومت راشي او راولي لکه د ترکي وردګان غونته کې لیډر دی. الله تعالی موږ ته راکړي. په الله سپارم. د خدای په امان.